ګرانو کتونکو دا زموږ چې کوم پروګرام دی د شریعت په رڼا کې د ستاسو سوال ځواب حل په هغې کې زموږ یو ورور دی هغه سوال کړی دی. نن سبا حالات هم داسې دي چې ډېر غربت دی او ګرانۍ دي او پاکستان کې بیا خصوصا کارونه کاروبارونه تقریبا داسې به وایم چې ډېر زیات خلکو هغه 90% خلکو هغه متاثر دي او نن سبا حالات ګراني هم دا ډېر مشکلات دي. الہ العالمین دا ټولو مسلمانانو باندې خپل خصوصي رحم و کرم وکړه، والله د زموږ او تاسو ګناهونه معاف کا. خو دغه صاحب سوال دا کړی دی چې مفتی صاحب زما مشکلات مدي او بس مشکلات هر شي مشکلات کېدی شي، یو چې دا مشکلات خدای پاک جل جلاله ختم کا او بل زما څه حاجات تی شرعي حاجات مدي چې خدای پاک جل جلاله زما د شرعي حاجات پوره کا. وی چې مشکلات ختمېدو لپاره او د شرعي حاجات پوره کېدو لپاره څه شرعاً څه وظیفه راته وښایه. نو دا خبره زه بیا هم کومه، دا وظیفه چې کومه زه ښایمه دا په حدیث کې راغلی دا، امام بخاري امام مسلم متفق علیه حدیث دی. پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله باندې ویلی دا دعاء الکرب دغې وظیفې ته ویل کېږي. نو دغه صاحب ته هم پکې اجازه ده او بیا اکثر خلک ماته وټساپ باندې میسج کوي چې موږ دا وظیفه ویلی شو که نه شو ویلی، چې څومره کتونکي دا ویډیو ګوري دا سوال جواب او دا وظیفه واوري ټولو ته پکې اجازه ده هغه دا وظیفه کولی شي، هیڅ خبره پکې نشته دی. ډېره ښه وظیفه ده د مشکلاتو ختمېدو دپاره د تکالیفو ختمېدو دپاره. یو وظیفه هغې دپاره ورته ښایم او بله وظیفه د حاجاتو پوره کېدو دپاره چې انسان حاجات ورسره پوره شي هغې دپاره وظیفه ورته ښایم. نو دغه کوم ورور چې مشکلاتو او حاجاتو پوره کېدو دپاره وظیفه غوښتې ده، اول نمبر داسې کار ده وکړه ټول نه اول چې په اسماء حسنو کې یو دوه نومونه دي، یو دی مجیب او یو دی ولی. دا رور د داسې کار وکړه چې او دا د حاجاتو د پوره کېدو دپاره ده چې شرعي حاجات چې څه یعنی مذکر مؤنث نارینه او زنانه او مشرانو کشرانو څه حاجات شریعت سره برابر هغه پوره شي. نو هغې دپاره دا وظیفه ده چې 300 بار کم از کم دا زیات هر څومره ویلی شي 300 کرتې د مازدیګر مونځ نه بعد ویل بهتر دي او باقي که په غونډه ورځ کې په هر ټایم کې وایي خیر دی، څه خبره نه ده. خو چې یو ځل یې شروع که نو 300 بار دی بیا پوره که، داسې په ګیپ باندې دی مه وایي چې 50 دفعه بیا یې پرېږدي او بیا 100 دفعه، چې شروع یې که یو ځل نو بیا یې په توجه باندې سر ته ورسوي. نو حاجاتو پوره کېدو دپاره په اسماء حسنو کې 300 بار چې کوم انسان دا وظیفه روزانه کوي، یا مجیبو یا ولیو یا مجیبو یا ولیو دا وظیفه کوي، خدای پاک جل جلاله به یا شرعي چې څومره حاجات دي الله به یې د خپلو خزانو نه پوره کوي. او دویم نمبر چې د غرور تپوس پکې کړی چې مشکلات مدي چې مشکلات ما حل شي، نو هغې دپاره هم ډیره ښایسته وظیفه ده. امام بخاري امام مسلم متفق علیه حدیث دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقولو، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې دی هغه به و چې دغه دعا به ویله، دې ته ویل کېږي دعاء الکرب، دا دعا به ویله. نو چې دا کوم رور دی یا نور څوک کتونکي دي هغو ته ټولو ته پکې اجازه ده، دا حضور مبارک ویلې ده نو ټول امت ته پکې اجازه وي هر منځ نه بعد کم از کم 3 کرتې خو په دې باندې به تاسو مواظبت کړئ، دا به یو ځل نه، دا به همیشه دپاره یې، دا به کنټینیو ساتئ، دا به جاري ساتئ. داسې نه کېږي چې تاسو یو 2 هفتې ووایئ بیا ووایئ چې مفتي صاحب زمونږ هغه کار خو هغه ونه شو، ځکه زمونږ ګناهګار ډېر یو، سیاکار ډېر یو، زمونږ زبانونه په کنزلو باندې، په غیبتونو باندې، په تهمتونو باندې، په ګانو بجانو باندې، په دروغو باندې زمونږ د زبانونه ډېر ګنده دي. دا دعاګانو په ذکرونو کې هماغه اثر دی، خو زما او ستا زبان کې چې کوم د اثر پیدا کېږي نو په هغې کې ټایم لګي. نو ځکه په دې باندې به تاسو مواظبت کوئ او د مشکلاتو د ختمېدو دپاره دا وظیفه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خپله باندې کړې ده. امام بخاري مسلم متفق علیه حدیث ته دواړو روایت کړی ده عبدالله ابن عباس نه چې پیغمبر علیه السلام به دا دعا ویله. تاسو یې هم د هر منځ نه بعد کم از کم 3 کرتې وایئ، زیات چې هر څومره هغه دعا دا ده لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. انشاءالله په سکرین باندې به بیا دغه دعا تاسو ته ښکاری بار تا سکرین باندې هغې نه هم تاسو بیا
یادولی شئ هغه چې انشاءالله کله دا ویډیو اپلوډ شي فیسبوک پیج ته، نو په سکرین باندې به انشاءالله ورسره وي. دا هغه دعا ده چې دعا الکرب د مشکلاتو د دفع د مشکلاتو مصیبتونو ختمېدو دپاره حضور مبارک ویلې ده. تاسو هم دا یې وایئ، خو طریقه داسې کړئ چې هر لمونځ نه بعد یا کم از کم 3 رکعتې وایئ انشاءالله تعالی چې څه مشکلات مصایب دي الله جل جلاله هم دا امید یقین دی چې الله تعالی به یې په دغه دعا باندې هغه به ختم شي.